الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. کوم انسان چې په دنیا کې مزګزار یو منځونه کوي هغه الله سبحانه و تعالی په آخرت کې جنت الفردوس ورکوي. قرآن کې الله فرمایي والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دا مؤمنان ها کسان چې په منځونو باندې حفاظت کوي، یعنی همیشه کوي. اولئک هم الوارثون، دا وارثان دي الذین کسان یریثون الفردوس چې په میراث کې بوړي جنت الفردوس لره. هم فيها خالدون، او دی په دې جنت الفردوس کې همیشه یو. دغه شانتي د موږ د وجنه انسان د الله سبحانه و تعالی د رحمت مستحق جوړیږي. قرآن کې الله فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، پابندي کوي د منځ او زکات ورکوي، واطیعوا الرسول، د پیغمبر اطاعت کوي، لعلکم ترحمون، د لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. دغه شانتي د موږ د وجنه الله سبحانه و تعالی د انسان ته نور او رڼا ورکوي په آخرت کې. حدیث کې راغلی دی، ابو مالک الاشعری عنه روایت ده، د فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې والصلاة نور، مز دا رڼا ده، وصدقه برهان، او صدقه دا دلیل دی، والصبر ضیاء، او صبر چې کوم دی دا برېښنا ده، والقرآن حجت لک، قرآن به حجت او دلیل وستا ده پاره، او علیک یا پتا باندې حجت وي. کل الناس، ټول خلق یغدو سبا کی فبایع نفسه، نو خرسی خپل ځان لره، فمعتقها، نو څوک خپل نفس آزاد کی، او موبقها، څوک چې کوم د خپل ځان هلاک کی. نو دې حدیث کې دا رال چې الصلاة نور، منس کوم د رڼا د قیامت پر ورځ انسان ته الله سبحانه و تعالی د وجه نور او رڼا ورکوي.